का वो शह पारा है, हर फूल यहाँ एक शुअला है, हर सरो यहाँ मीनारा है। खुद साक़िए कौसर ने रखी में खाने की बुनियाद यहाँ, तारीख मुरत्तब करती है दीवानों की रूदाद यहाँ। कोहसार यहाँ छुप जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं, इसका फकीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। मुहतरम मुकर्रम सदर मजलिस, अकाबिर उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, द मदरसा मजहरुल इस्लाम उच्च जिला दीर पाइन, असातिज़े इज़ाम, मशाइख़ किराम, तुलबाए इज़ाम, फुज़लाए किराम, औनन द खत्म बुखारी शरीफ पदग नूरानी और बाबरकत तकरीब के शिरकत को उनको अल्लाह बदीन माने मयनो मुअज़्ज़ज़ो मुसलमानानो रुणो। अल्लाह रब्बुल आलमीन द खुशालियों मुक़म्मल अवतासु तबु खोदला दडेरो दीनदारो मुसलमानानो जुड़ना अल्लाह नन यख्लल व यश्फी सुदूर कौमिन मुअमिनीन। द अल्लाह रब्बुल आलमीन खपलो महबूब बंदेगानो ता द दिन खुशाली पर ژوندانه باندې خای नन दغه دینی ادارې नफारग التحصیل حافظان او عالمان دغی پکورنو باندې بیرو جی الله اختر را وستو 20 برلین پہ اللہ بہار را وستو زمون د دینی مدرسو په گلشنونو کې د موجودو غوټیو د ګل کېدلو ورځې او شپې دي. مونږ دې ورځو کې د ټول کال ټولې سختې او ستړې رانه هېرې شي چې خواري مو کله الله په ځای کې خوشحاله یو، دیندار مسلمانان خوشحاله وي. د دغه فضلای کرامو د والدینو د زړه د عمر یو لویه تمنا وه، د روی د ژوند یو لویه تمنا وه چې زمونږ دا ورور الله ښکلی عالم جوړ کړی، زمونږ دا بچی الله ښکلی عالم جوړ کړی. نن الله رب العالمین د هغې دیندارو د زړه تمنا پوره کړه. د علم د تکمیل د نصاب یو طویل سفر هغه یو درجې ته ور ورسېد. براه راست د استاد او د شاګرد ترمنځ د زده کړې یو مرحله وه، دا پوره شوه. فاضلانو وروڼو، تاسو فارغ التحصیل نه یئ، تاسو صرف نصاب مکمل کو، تحصیل بس تاسو شروع وی. د علم تحصیل با تر مرګ پورې جاری ساتئ. کتاب سره به رشته نه پرېږدوئ، صرف د نصاب او د درس والا کتاب نه. ستاسو د پاره چې څومره علوم ضروریه دي، د وخت او د حالاتو په مناسبت سره فضلاو وروڼو د هغې کتابونو سره به خپله رشته نه کټ کوئ. تاسو کې صرف اوس دومره استعداد قدرې پیدا شو چې د کتاب نه اخذ کولی شئ، فهم کولی شئ،
سلسله د تعلیم او د تحصیل به جاری ساتئ. لوی لوی میدانونه درته مخې ته د دین اوازونه کوي، هغه میدانونه به سنبالوئ. د خپلو والدینو د خپلو وروڼو دا ښېګړه به تر عمره نه هېروئ چې دا کومه یې ستاسو سره وکړه. ځوان زلمې په مسجد او په مدرسه کې د قرآن کریم او د دین اسلام علومو ته فارغول د بوډا پلار دپاره ګرانه فیصله وي. ځوانانو فاضلانو ستاسو په ځای باندې خوارۍ او محنتونه ستاسو مشرانو کړي، ستاسو بوډاګانو ضعیفانو سپینګیرو پلارانو کړي. د هغې سپینو ډکو آهونه او سلګۍ خوارۍ او محنتونه د هغې شفقتونه او د هغې د دعاګانو نتیجه وه چې نن ستاسو په سر باندې الله سپینې پګړۍ سجاو کړې. د دې سپینو پګړو په شا باندې د خړو پړو د خولو نه ډکو خوارو او محنتونو یو طویل داستان د والدینو او د وروڼو پروت دی. خپلو هغې وروڼو ته به دعا کوئ د هر مانځه نه وروستو د هر درس نه وروستو ستاسو د علم په سلسله کې چې څومره محسنین دي هغه به فردن فردن په دعا کې یادوئ. د دیندار ورور، د دیندار پلار، د یو عالم فاضل نه همدغه تمه او توقع وي چې دی به د قرآن تلاوت کوي نو ما ته به دعا کوي. زه به د دنیا په کار کسب کې مصروفه یم، ما ته به دی دعا کوي. د دعاګانو دپاره او د خپل آخرت د سنوارولو دپاره یې په تاسو باندې علمونه وکړل. فضلای کرام وروڼو خپل والدین به ډېر په دعا کې یادوئ. دا د بوډۍ مور دعا وه چې نن یې ته بخاري ته کېنولې او دې مقام ته یې راورسولې. د ورځې به یې دعا غوښتلي، د شپې به یې دعا غوښتلي. حضرت خواجه معین الدین اجمیری رحمه الله تعالی د بنگال په سفر باندې تلو، تبلیغي سفر و. واپس چې راغی د خپلې مور خپو ته ناست دی، خپې ورله چاپې کوي. خوشحاله دی ډېر. مور یې ورته وایي زویه ډېر خوشحاله د دې سفر نه راغلی. هغه ورته وایي او مورې دومره لکه خلقو زما په لاس باندې ایمان راوړو، اسلام یې قبول کو. دومره زره خلقو زمانه بیعت وکړو، د ګناهونو نه توبه تایب شو، الله مې د لاسو نه خیر واخیستلو، الله مې د ژبې نه خیر خور کو. مور یې ورته وایي معین الدین زویا ته د چا په دعاګانو باندې رنګ یې. په ماشوموالي د پلار د دنیا نه رخصت شوی و، یتیم ما ته پاتې شوی وي، او په وړوکوالي باندې چې د چلن قابل قدرې شوې نو ما جومات ته ووستلې او قاري صاحب ته مې وي زما یو یتیم بچی دی د قرآن کریم زده کړه ورته وکړه. زویه زه به درته بهر په دروازه کې په پرده کې ناسته ومه او د الف باتا نه راواخله د قرآن کریم تر ناظرې پورې، او د قرآن کریم د ناظرې نه راواخله بیا د دین اسلام د علومو پورې. بیا چې مې مسافرۍ له ولېږلې د شپې په توره تیاره کې به دی مور راپاڅېدله، په مصله به کېناستله، دواړه لاس به پورته کړل، الله یو کونډه درته سوال کوي، د خپل یتیم بچي دپاره درنه د علم دعا غواړي. معین الدین دا زما د شپې د مصلو د تهجدو د وخت دعاګانې دي، الله درله په ژبه کې اثر ورچولی دی. زه د خپلو علماو وروڼو ته وایم علماو دا مونږ او تاسو ته چې نن الله رب العالمین د دین او د دنیا کومې مرتبې راکړي دي دا زمونږ د والدینو دعاګانې دي.
خپل زمیندار پلار په دعا کې مه هېروئ. کو وفات وي نو قبر له ورله لاړ شئ او مبارکي ورله ورکئ. مورکۍ کو په دنیا کې نشته، قبر له ورله لاړ شئ او دعا ورته وکئ، مبارکي ورله ورکئ. الله رب العالمین د هغې د دعاګانو په نتیجه کې دا نننۍ ورځ مونږ او تاسو ته را نصیب کړله. فاضلانو وروڼو د خپلو والدینو به ډېر قدر کوئ. د مور په دعا باندې رنګ قاری قرآن حضرت حارثه ابن نعمان رضی الله عنه دی. د دواړو جهانو سردار مبارک په جنت کې د تلاوت آواز اوري نو پوښتنه کوي صوت من هذا؟ دا د چا د تلاوت آواز زه اورم؟ فرشته ورته وایي دا خو آواز د حارثه ابن نعمان رضی الله عنه دی. د دواړو جهانو سردار مبارک ورته فرمایي هو فی المدینه وصوته نسمع فی الجنه، او مدینه کې ناست دی او د تلاوت آواز مونږ په جنت کې اورو. فرشته ورله جواب ورکوي ان له ام وهو بها بر، د حارثه ابن نعمان مورکۍ ده او دی د هغې خپلې مور په دعا رنګ دی. نو دی چې کله په فرش زمین باندې د قرآن کریم تلاوت شروع کی، الله رب العالمین فرشتو ته فرمایي په جنت بری باندې اهل جنت ته سنا وکړي. دا د مور په دعاګانو باندې رنګ دی. فضلای کرامو د خپل ورونو به ډېر قدر کوئ. کوم ورونو چې په تاسو باندې علم کړی دی او دی حق ته یې را رسولی دی، کوم ترونو چې ستاسو سره دوران طالب علمي ښېګړې کړي دي او دی حق ته یې را رسولی یئ، د هغې به ډېر قدر کوئ. فضلای کرام ورونو ستاسو د اخلاقو نه به امت نن اخلاق نبوي زده کوي. خپل اخلاق مو داسې جوړ کړئ خلقو ته اندازه وشي چې په بخاري کې د دواړو جهانو د سردار مبارک اخلاق هم دي داسې ویلي. خلقو ته اندازه وشي چې په ترمذي شریف کې او په مسلم شریف کې او په سیرت مبارکه کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک اخلاق هم دغه شانتي وو. په خپل معاشرتي ژوند کې، په خپل کورني ژوند کې خپل اخلاق دا د دواړو جهانو د سردار مبارک د اخلاقو د ښودلو او د تعلیم ذریعه جوړه کوي. د عالم مرګ د عالم مرګ ولې دی؟ ځکه دی چې د عالم په مرګ سره به سنت نبوي خاورو له لاړ شي، او عالم چې ژوندی دی نو د الله رب العالمین د حکم او د مدینې د جانان د سنتو په خاطر دی. نو چې دا دواړه خاورو له لاړ شي بس دا عالم به اوس فنا کېږي. الله ته نور د دې ځمکې او د دې اسمانونو او د دې نورونو او د دې سمندرونو د وجود ضرورت پاتې نه شو. د دې وجې نه فضلای کرامو د کتاب سره به خپله رشته نه پرېږدوئ. د تخصص وخت درته میلاویږي وکئ تخصصات وکئ. فی الفقه کولی شئ، فی التفسیر کولی شئ، فی الحدیث کولی شئ. چې په کوم یو فن کې تخصص کولی شئ وخت در سره دی وکئ. دعوت او تبلیغ کې وخت لګولی شئ. کمه یو کوتاهی به د الله نه د شپو وغواړئ چې موافقي راته طالب علمي وه، ځواني وه، په کومو سترګو مې د قرآن زیارت او دیدار کړو، په کومو سترګو مې د نبي علیه السلام مبارک د احادیثو دیدار کړو، هغې سترګو نه کله کله کمی کوتاهۍ شوي دي. په تورو شپو کې به د الله نه د هغې کوتاهو د معافۍ سوالونه وغواړئ. وخت در سره یې لاړ شئ. درس و تدریس سره به رشته نه پرېږدوئ. د مدرس عالم مثال د جاري اوبو دی، لږ علم دی ورسره، امت ته ترېنه خیر رسیږي. په خپله الله د دم د طهارت سبب او ذریعه ګرځوي. ما اجاري کې قیدونه نشته دی چې دا 10 فی 10 وي، دا کو لږ وي بس دا پاکي دي. عالم غیر مدرس مثال یې د ماء راکد دی، د دې نه هېچ چا څه فایده وانخیستله. دې علماو د ورځې او د شپې چې په تاسو دومره خوارۍ کړي دي او دومره محنتونه یې در باندې کړي دي، د دې ورځې دپاره یې کړي دي چې تاسو به د الله دا دین نورو خلقو ته رسوئ.
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين هذا طائفة الله تاسو منتخب کړل ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم او چې کله دوی را واپس شي نو چې بیا خپل خلق هغوی ته د الله د دین هغه ترغیب ورته ورکي انذار ورته ورکي د الله د عذابونو نه ویری د اصلاح مجلسونه عوامي دا د دې عامه المسلمین په تاسو باندې حق دی علما او فضلا ورونو مسجدونه آباد کړئ امامتۍ ته سپک مه ګورئ فضلاو امامتۍ مصلي سنبالي کوي اهل حق د مسلمانانو امامت نه سنبالي اهل باطل ورته تیار ناست دي بیا به د دغې مصلو د دغې منبر او محراب نه امت ته د ټولو نه لویه فتنه خورېږي کو بغیر څه د عوض نه یې سنبالولی شي ډېره بهتره ده خالص د الله رب العالمین د رضا دپاره ثانیا و بالعرض ورسره د دنیا د کمایۍ یو ذریعه ځان له جوړه کوي چې درس ورسره هم کوئ خطابت ورسره هم کوئ دواړه فی سبیل الله کوئ پارټ ټایم کې او سیکنډ ټایم کې ورسره د خپل کفالت او د خپل روزګار سره انتظام دا ورسره کوئ بغیر څه د شک او د شبهې نه ستاسو تعلیم ستاسو تدریس ستاسو خطابت ستاسو امامت خالص د الله رب العالمین د رضا دپاره او که څه وظیفه پې اخلئ د مجبورۍ په خاطر هغه به خپله مقصود نه ګڼئ فضلاو دا تنخواګانې زمونږ او ستاسو د علم او د تعلیم اجرت نه دی دا د هغې سره برابر نه دي تنخوا به راله الله د قیامت په ورځ راکوي چې کله اعلان وکړي یقول الله عز وجل یوم القیامة عند استوائه على کرسیه یا معشر العلماء دا آواز در باندې ولګي ای زما د دین مخلص عالمانو انی لم اجعل علمی وحلمی فیکم الا وانا اريد ان اغفر لكم على ما كان فيكم ولا او د علم په لار کې مې درته استقامت او حلم در نصیب کړی علم سره حلم لازمی دی فضلا ورونو اوسه پورې تاسو حلم کړی دی د علم په حصول کې مو د حلم او د برداشت او د زغم نه کار اخیستی دی اوس به د تعلیم او د تدریس او د امت د رشد او د اصلاح او د دین د تنفیذ په لاره کې حلم کوئ اوس نه ورته ځان ذهني ته ور تیار کوئ هارونه درته په غاړه کې صرف نن ورچولی کېږي عمر نه به په تاسو څوک ګلونه نه شیندي او نه به عمر نه تاسو ته غاړو ته څوک هارونه درچوي د لویو فتنو په زمانه کې درته الله رب العالمین پګړۍ در په سره کړله هر طرف نه در باندې حملې دي د غنو د ازغو نه ډکې لارې دي هغې باندې تګ ته خپل ځان ذهني ته ور تیار کوئ درس چې کوئ وظیفه به مو کمه وي د کور ضروریات به در باندې ډېر شي په دغه ځای کې به ستا د حلم امتحان الله اخلي چې ته د خپلو بچو او د خپلو والدینو او د خپلو ورونو خویندو د هغې د هغې مطالبو د هغې د هغې ډیمانډونو مخې ته خپل علم او د علم لار او د علم سفر او د علم تدریس پرېږدي او که نه د حلم او د برداشت او د زغم نه کار اخلي نو چې کله امامت سنبال کې او د وخت د ضرورت مسائل د حکمت مطابق عامت الناس ته ښایي نو بعضې مسئلې به پکې ترخې وي په خلقو به ښې نه لګي دغه ځای کې بیا ستا د حلم امتحان الله اخلي چې زما دین پټې خلق راضي کې او که نه زما د دین خبره خلقو ته ښایي خلق خیر دی کو خفه شي ما راضي کې من التمس رضا الله بسخط الناس چا چې الله رب العالمین رضا غوره کړله مخلوق خیر دی کو ګیله من شي کفاه الله مؤونة الناس الله بدر لکافی او شافی شي د خلقو د مؤونت او د مشقت نه ومن التمس رضا الناس بسخط الله او چا چې د مخلوق رضا واخیستله الله خیر دی کو خفه شي د دین یو حق شعبه ده د دین یو حق مسئله ده د دین یو حق خبره ده
دیو جنینکم موریدان بمی خفشی دیو جنینکم مقتدیان بران خفشی دیو جنینکم فالورز بمی کمشی خلق برا باندې بدوائی لوی دین دشمن او اهل باطل زمون په معاشره کې او په ریاستي ادارو کې ناس دي هغوی برانه ګیلمن شي په عالم کفر باندې دا وینا ډیره بده ولګي دغه ځای کې الله بیا ستا د حلم امتحان اخلي نو چې د حلم دا ټول امتحانات دې پاس کړل په ماشوموالي دې په طالب علمۍ کې پاس کړل وروستو دې په امامت او په خطابت کې پاس کړل بیا دې په تدریس کې پاس کړل بیا دې د معاشرې په اصلاح کې پاس کړل او بیا دې د دې قوم په سیادت او په قیادت کې پاس کړل نو چې د حلم ټولې پرچې دې پاس کړلې نو د محشر میدان ته درله الله رب العالمین ټوله تنخوا په یو ځای مقرر کړې د عالم او فاضل رورا او هغه تنخوا به څه وي الله رب العالمین به درته وفرمایي إني لم أجعل علمي وحلمي فيكم عبد الله بن مسعود رضي الله عنهنا رواية شوي حديث تاغي مطابق إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان فيكم اے عالما تا چې کمی کمی او کوتاهی او کمزوری او ګناهونه زما سره دي الله به وفرمایي ما علم تعالی د دې دپاره نه و درکړی چې دوزخ ته به دې لیږمه زما د علم سره سره د حلم کړی و زه نن ستا په ټولو کمو کوتاهو باندې پردې راچومه لا ابالي ستا په ګناهونو هېڅ پروا نه کومه جنت ته لاړ شه دا زمونږ د ټول عمر د تدریس په یو ځای تنخوا ده دا زمونږ د ټول عمر د امامت او د خطابت په یو ځای تنخوا ده دا زمونږ د ټول عمر د رشد او د اصلاح د عوامو په یو ځای باندې تنخوا ده چې په ټول عمر کې مو څومره رد سپورې او څومره لعن طعن او پروپیګنډې د دې خلقو اورېدلې وې موږ ړانده خو نه یو د چا بچي ته چې زه په جومات کې قرآن خایم په مدرسه کې ورته دیني علم خایم د هغې بچي پلار په فیسبوک باندې په ما پسې ورکوي دا علماء سوء دي و ما ته علماء سوء مه وایه ته ما ته علماء سوء ولې وایې ته خو چې پیدا شوې غوږ کې درته اذان ما کړی و نو ته چې کله لوی شي کلمه درته ما ښودلې وه شپږ کلمې مې درته ښودلې وې په موز باندې ما ودرولې یې نکاح د پلار درله ما کړی وه او تا ته مې قرآن ښودلی دی بچو ته مې درله قرآن ښودلی دی ژوند مې درته خپل وقف کړی دی ما ته وښیه په پاکستان کې نن په 5,000 6,000 او 8,000 او 15,000 باندې د میاشتې څوک ګزران کولی شي راشه د مظهر الاسلام اوچ د هغې د تنخواګانو رجسټر درته ښیمه زه درته پکې ښیمه د 10,000 نه کمه تنخوا درته پکې ښیمه ولې دا عالم دې پیسې نشي ګټلی ولې دا کاري صاحب پیسې نشي ګټلی ولې د ده بچي نشته دی ولې د ده مور او پلار نشته دی ولې دی په خاورو باندې پایي خو ستا د بچي د دیني مستقبل دپاره د خپل بچي دنیوي مستقبل قربان کړی دی په خپل بچي باندې د دنیا تکلیف تیری د پاکستان مسلمانه صرف په دې خاطر چې د سپینه پګړۍ ور په سر کم دیوان نه لاس وباسئ مونږ معاف کړئ پرېږدوئ امریکن چې دشمني کوي پوره ده که نه تو خو د امریکې نه یې FATF چې مې دشمني کوي پوره ده که نه تو خو د FATF سره وابسته نه یې تو خو کلمه ګو مسلمان یې هغه خو مې دشمني کوي د قرآن په خاطر مې کوي اوس 28 ترامیم پاس شو امریکې ته په اعتراض نه و خو چې زما د دیني مدرسو د رجسټریشن ترمیم پاس شو براه راست واشنگټن په اعتراض وکړو براه راست FATF په اعتراض وکړو د صدر صاحب لاسونه په رپېدو شروع شو د جرنیل صاحب خپې په رپې د 4.30 لکه طلباو طالباتو په سرونو باندې لاس کېښودلو چې کله زما د حکومت ټوله مشینري زما د دیني مدرسې خلاف شوه زما د قرآن د تعلیماتو نه مخ ور واړو هغه قرآن د سینې سره ونیسلو اعتراض راغی د امریکې د طرف نه او د FATF د طرف نه امریکې والو تاسو خو وایئ موږ په دنیا کې علم او تعلیم غواړو تاسو خو وایئ د ښځو تعلیم د ښځو د تعلیم دپاره ستاسو UESET او ستاسو ادارې
هغه په ارباو روپو فنډینګ کوي. زه درنه فنډ نه غواړم، خو زما په دینی مدارسو د بناتو کې 18 لکه جنکۍ په پاکستان کې مفت دینی تعلیم حاصلوي چې زما له شاباش نشي راکولی، نوبل پرایز نشي راکولی، د ګلونو هار مې غاړې ته نشي ورچولی. زه په پاکستان کې 18 لکو جنکو له دینی تعلیم ورکوما. نو د امریکې صدره، د FATF مشره، ما له خو اعزاز پکار دی. ولی زما د دینی مدرسو مخې ته رکاوټ جوړیږي؟ اندازه دا لګي ستا تعلیم کې دلچسپي نشته دی، ورنه تعلیم زه په خپلو مدرسو کې ورکوما. ستا دلچسپي په مغربي کلچر کې ده او مغربي کلچر در سره زه نه منمه. ته وایې داسې تعلیم پکار دی چې د مسلمانانو ورتاوي کی. زه چې د مسلمانانو پیغلو د سرونو نه لوپټې ورتاوي کم. زه د محمد ابن قاسم فرزند یما، زه د هغې مجاهد اولاد یما. زه د خپلو خویندو میندو د تورسرو د لوپټو دپاره خپل سر په تلي کې ږدمه، خو هغې بې حیایۍ ته او هغې سرتورېدلو ته نه پرېږدمه. ستا مقابله زما سره په اسلامي تهذیب کې ده، په اسلامي لوپټه کې او په حیا او په پرده کې ده. نو بیا صدر صاحبو ته ولې په دې جنګ کې د هغوی ملګری شولې؟ وزیر اعظم صاحب ته ولې ملګری شولې؟ چیف صاحب ته ولې ملګری شولې؟ چیف جسټس صاحب ته ورسره ولې ودرېدلې؟ زما محترم وروڼو چې هېڅوک مو د تپوس پوښتنې نه و. الله دې لوی عمرونه ورکړي مولانا فضل الرحمن ته. 34 لکه طلبا او طالبات د هغې د قرآن د درسګاه تحفظ یې وکړو، هلته ورته په نره باندې ودرېدلو. دا د پاکستان به څه واکمن خلک وي که په اوږو باندې هر څومره سټارونه لګېدلي، دا 3 سټار دی او دا 4 سټار دی او دا 5 سټار دی، چې دا 10 سټار ته هم ور ورسېږي، خو د واشنګټن په یو ټلیفون کال باندې بیا خپې رپېږي. زار شم او قربان شم د علماء دیوبند نه. مونږ دوی سره مقابله نه کوو، مونږ مقابله براه راست د امریکې او د FATF سره. الحمدلله د پګړۍ د ولونو زور یې ولیدلو. په دې صدۍ کې نه، په دې تیر کال کې ورته الله رب العالمین څو ځله وښودلو. صدۍ کې خو برطانیې لیدلی و، صدۍ کې خو روس او امریکې لیدلی و، په دې کال کې ورته الله رب العالمین وښودلو. هغه ټول کفري قوتونه هغوی شکست وخوړلو او په پاکستان کې زما دینی مدرسې هغه خپله مقدمه وګټله. الحمدلله ثم الحمدلله. نن چې د چا په کور کې د قرآن طالب العلم دی، کو په ناظره کې دی، کو په حفظ کې دی، کو په علم کې دی، دا سپینې پګړۍ چې کومو کورونو ته ورننوتلې، زه د هغې کورونو د هغې مشرانو ته جولۍ غوړومه. بس کې کنه نور د دې علماو د دې ګریوانونو نه لاس وباسئ. بس کې کنه نور خو زمونږ غیبت مه کوئ، مونږ پرېږدوئ چې د هغوی سره مقابله وکړو. تاسو راله ولې خپې وښئ؟ تاسو مو ولې مخې ته روکاوئ؟ د حافظانو پلارانو، د عالمانو پلارانو، د دیني طالب علمانو پلارانو، خپلو کورونو کې خپلو وروڼو ته خپلو بچو ته وصیت وکئ. د نن نه وروستو به په دې چاردیوارۍ کې د عالم دین خلاف خبره نه کیږي. هغه عالم دین کو د ژوند په هره شعبه کې لګیا دی او د الله رب العالمین د دین خدمت کوي. چې کلاو را سره په ډاګه نشي ودرېدلی مسلمانه، نو کم از کم خپې خو مې مه وهه، غیبت خو مې مه کوه، خفه کوه خو مې مه. بس په سیډ باندې غیر جانبدار پاتې شه. مونږ پوه شه او د عالم کفر مقابله پوه شه. الله رب العالمین د خپل دین د حفاظت دپاره د دغې خلقو انتخاب کړی دی. د خپل بچي د دینی شعبو نه مه منع کوئ چې په کومه دینی شعبه کې دی خواري کولی شي، ووایئ ورته بچیه د خپل ذوق مطابق چې په کومه دینی شعبه کې محنت کولی شي. هرې دینی شعبې ته د رجال کار ضرورت دی. تصنیف کولی شي، تالیف کولی شي، تدریس کولی شي، تحریر کولی شي، افتا کولی شي، تبلیغ کولی شي، اسلامی سیاست کولی شي. او که چرته موقع راغلله او علماو درته اجازت درکړلو، جهاد فی سبیل الله کولی شي، تزکیه او سلوک کولی شي،
په دې ټولو میدانونو د دین کې د رجال کارو ضرورت دی. د دې عالمانو فاضلانو والدینو دا خپل بچي مفارغ کوي چې دا د الله رب العالمین د دین خدمت وکړي. څنګه چې تر اوسه پورې د دوی کفالت وکړو، زما به درته درخواست دا وي چې د دې کفالت د اوس نه وروستو پرېږدوئ، ما دا اوس نه وروسته هم جاري وساتئ. د دوی د کفالت د وجې نه به الله ستاسو په رزق کې کمی نه راولي. د دوی په کفالت سره به الله ستاسو رزق کې فراخي راولي. د دې فاضلانو رونو ته وایم د کور په خرچه کې د فاضل مدرس رور باندې زیات بوج مه راولئ. بس چې دی صرف خپل کفالت کولی شي دا کافي او شافي ده. د دین په ټولو خدمتونو کې به الله رب العالمین د رور حصې او برخې کوي. رور به یې زمینداره کوي او د دې مدرس رور په علم او تدریس کې به الله رب العالمین د هغه ثوابونه نصیب کوي. رور به تجارت کوي، رور به ملازمت کوي، رور به دیاړي او مزدوري کوي او د دې بچو د دوی په علم کې او د دوی په تدریس کې به الله رب العالمین په هغې ثوابونو کې تاسو حصه دار کوي. د قیامت په ورځ چې درته عملنامه کېښودلی شي، پته به درته هم نه او په زرګونو د قرآن پاک ختمونه به دې په عملنامه کې لیکلي. ته به حیران یې خدایه د کوم ځای نه راغلل دا چې تا د هغې کم زوی، د هغې کم رور او د هغې کم کشر کفالت کو او هغه څومره د دین خدمتونو ته تا فارغ کړی، د هغه د دین په ټولو خدمتونو کې الله ستا برخې نصیب کړي دي. مبارک شه تا ته د ستا جنت مبارک وي. زه د دې فضلای کرامو رونو ته او والدینو ته دا درخواست کومه دوی فارغ کوي، د دین کار ته فارغ کوي. دوی نه د دنیا ګټل دا ترنه مه غواړئ، بس چې دوی د الله رب العالمین د دین خدمت وکړي. دا ستاسو دپاره ډېره لویه د اعزاز خبره ده. علمای کرامو رونو په عوامي حلقو کې او په عوامي اجتماعاتو کې به علمي بحثونه نه چیړئ، دې نه فتنې پیدا کیږي، دې سره خلق د عمل نه متنفره کیږي او په علمي حلقو کې به علمي بحثونه دا پرېږدوئ نه، ځکه په دې سره علمي فتنې پیدا کیږي. نه به د عمل فتنې جوړوئ او نه به د علم فتنې، هغوی ته به لار پرېږدوئ. په علمي حلقو کې د علم خبرې کوئ، په عوامي حلقو کې د عامو خلقو د فهم مطابق هغوی ته د رشد او د اصلاح خبرې کوئ. د هغوی د ضرورت مطابق د هغوی شرعي مسایل دا ورته ښایئ. حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تعالی خپل زوی حضرت حماد ته عمده وصیت کړی و، بچیا علم او علمی مسائل به په علمی حلقو پورې محدود وساتئ. عوامي حلقو کې به د عامو خلقو د ذهن مطابق د رشد او د اصلاح خبرې دا به کوي. الله رب العالمین دې زمونږ د دې فضلاو د علوم مبارک کی او جدید دور کې چې څومره هم فتنې دي، ځوانانو فضلاو دا مطالعه کوي. تاسو خو قدریه او جبریه او مرجئه او جهمیه او معتزله دا مو ویلی دي، خو لږ به دا هم زده کوئ په نن زمانه کې ایتیست راوتلی دي، ملحدین دي، د دهریه او سوچونه او افکار لري. دا فتنه هم زده کوئ، د دې فتنې د الله په وجود شبهات هم زده کوئ او د هغې شبهاتو ازاله هم زده کوئ. نن وخت کې الیټ کلاس تعلیمي طبقې کې د هغې خلقو ډېر لوی رجحان روان دی. فیمینیزم یو فتنه ده، د ښځو او د سړو حقونه دا یو شان دي او دې کې فرق نشته دی. دا فتنه وپېژنئ او د شریعت په رڼا کې خلق د دې فتنې نه آګاه کوي او خلقو ته یې وښایئ. اګناستیسزم یو بله فتنه ده، د لا ادریت فتنه ده، یو مذهب نشته دی، یو دین نشته دی. هغه فتنه هم وپېژنئ، دا قوم د هغې فتنې د خرابونه آګاه کوي. په معاشي میدان کې سوشلیزم مطالعه کوي، کمیونیزم مطالعه کوي، کیپیټالیزم مطالعه کوي. درې واړه معاشي نظامونه د اسلام سره څه تصادم لري او د انسانیت دپاره څه نقصانات لري. متبادل یې زمونږ سره د اسلام معاشي نظام څرنګې موجود دی. فضلا ورونو دا مطالعه کوي. دنیا کې 3 معاشي نظام د حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی سے دا وګورئ. اسلام کا اقتصادی نظام د حفظ الرحمن سیوهاروی سے دا وګورئ، دا مطالعه کوي. سیکولریزم وپېژنئ او دې قوم ته وښایئ سیکولریزم په حقیقت کې محدود دهریت دی چې انسان په عقایدو او په عباداتو نه علاوه
د ژوند په ټولو شعبو کې د الله د خدایۍ نه بیزارۍ، د مذهب نه ازادۍ، د دې دور محدود دهریت دا سیکیولریزم دی. عالمانو فاضلانو دا وپیژنئ او دا دې قوم ته وښیئ په خپل منبر او محراب باندې دا د دې دور فتنې دي، دا وپیژنئ او دا دې خلقو ته وښایئ. الله رب العالمین د ستاسو علوم مبارک کی. الله د ستاسو علمونه، ستاسو د والدینو، ستاسو د خاندان د دې پوره معاشري او د امت اسلام د پاره د رشد او د هدایت او د تقویت سبب او ذریعہ وګرځي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله